د شورو په شپه شوي باران په تحصیل مندڼ کې تباهي کړې. د جوارو ولاړ فصل ته د نقصان رسېدو سره د تینولو ډېری پل وړې چې له وجې د تینولو ډېری او مضافاتو په زرګونو خلکو ته لار بند شوې. د تینولو ډېری سره تعلق لرونکی راشد حسین وایي چې زموږ کلي ته د موټر سایکل او ګاډو دغه یو لار وه چې د بیګاني باران سره بند شوه. هغې وایي چې د پل وړو په وجه زموږ رابطې د سوران، ناوګۍ او نورو کلو سره ختمې شوې. هم د دغه کلي یو بل تن زبیر رحمان وایي چې په عامو حالاتو کې خو به خلک ګزاره وکړي، خو ولې الله مګه کوم مریض یو یا نوره څه ایمرجنسي شي نو تګ راتګ ګران دی. هغې وایي چې زموږ کلي ته بله لار د فیض آباد پل دی چې ډېر لرې او لار یې ورانه ده. دغه دواړه تنانو حکومت نه غوښتنه کړې چې دا پل یې زر ته زره ټیک کړی شي چې د زرګونو خلکو په ستونزو کې کمی راشي. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم راشد حسین دی. تینولو ډېری سره مې تعلق دی او زمونږ بیګاني باران په وجه باندې چې تندر پرېوتی دی او هر چل شوی دی، خو ډېرې زیاتې اوبه راغلي دي او زمونږ دا پل چې هغه مکمل اوبه وړی دی او د هغې په وجه باندې زمونږ چې څومره زمونږ د کلي او سره د مضافاتو چې څومره آبادي ده د هغې ټولو ته ډېر تکلیف دی په دې پل باندې، ځکه چې دغه پل زمونږ واحد لاره ده چې په هغې باندې مونږ د ناوګۍ او د سوران مین روډ ته وتلی شو. دا پل اوبو وړو ستاسو ګاډي موټر سایکلې دا به اوس تینولو ډېری ته څنګه دی؟ نو تینولو ډېری ته خو زموږ سره دغه واحد لار وه. د دې نه علاوه زموږ سره د کانګڼ لار ده چې هغه هم زموږ سره په نیم ځای کې کچه دی، نو هغه انتهایي خټه ده، پکې نو هغه هم انتهایي زیات تکلیف دی، نو هغه هم ډېر مشکله ده. خدای مکه مریض شي د چا څه ایمرجنسي شي نو هغه بیا څه نو د هغې خو دغه واحد لار ده چې لکه د کانګڼ لار ده هغه زموږ نه انتهایي لرې ده او هغه لاره هم انتهایي خرابه ده. نو بس دغه دی، نو بس زمونږ خو اعلی حکام ته ایم پی ایس ته او ایم این ای صاحب ته او ای سی صاحب ته دا خواست دی چې زموږ په دې پل باندې زر تر زره کار شروع کړي او چې دا څومره زر تر زره وشو نو موږ به دومره ته دې تکلیف نه خلاصېږو. موږ ته دا بیګا باران شوی دی او موږ ته ډېر زیات تکلیف دی. 5-6 زره آبادي ده او د هغې د لاسه موږ ته ډېر زیات تکلیف دی. زموږ دا پل اوبه وړ دی. زمونږ شیر اکبر خان ته او سردار حسین بابک ته او ای سی صاحب ته ټول ته دا درخواست دی چې دې موږ زر تر زره په دې باندې کار شروع کړي. دې کې موږ ته مرضیان شو دغه شو بیا موږ ته ډېر غټ تکلیف دی. موږ ته بل څه لار نشته.